मेरा कायद मेरी जान मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान। बातिल के आगे है चट्टान मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान। जब भी मदारिस पर आई कोई मुश्किल सख्त घड़ी, हर मैदान में कायद ने उनकी बका की जंग लड़ी। जब भी मदारिस पर आई कोई मुश्किल सख्त घड़ी, हर मैदान में कायद ने उनकी बका की जंग लड़ी। हम पर अल्लाह का एहसान मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ग्रानो कतुनको मुजफ्फर शाह मौजود यमनन पगालिगी की चरते چې د جمعیت علماء اسلام یو غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د تحصیل د لپاره امیدوار شینواب باچا هم شرکت وکړو، ورسره سابقه ایم پی ای نظام الدین صاحب هغوی هم موجود وو. باچا جی سره خبرې کوو چې دغه غونډه وشوه، نور پروګرامونه هم شروع کړي دي، خپل هلې ځلې چې کوم دي هغه په دغه دوړ کې د دوی د تحصیل میر لپاره شامل دي. هلې ځلې کم ځای ته ورسولې باچا جی ډېر مننه د ټایم راکولو. څه هلې ځلې شروع دي به دغه راته خبره وکړي. مظفر شاه صاحب تاسو ډېر شکریه. تاسو ولې د چې نن دنګ بغالیږي کې یو کارنر میټینګ د خپل مرګرو هغه یو جلسي شکل هغه اختیار کو. نو حالات داسې دي چې تقریبا مونږ خو تقریبا 4-5 ورځې شو چې عملی کمپاین موږ شروع کو، او حالات داسې دي ان شاء الله چې داخله کو په خپل باندې لکه چې کم ځای لورزونه غوښم په خپل فیصله کړي چې ما په کتاب له وټ ورکاو، او ما په دغه کې په بیان کوم خپل وی چې چا چې پی ټی آی ټیکټونه غستې دي په دې کده تحصیل له او کده اعلان دي دغه باندې دي، نو هغه سومانه دغه چر کې دي چې مونږ د ټیکټونه واپس کوو، مونږ د آزاد دغه نور دی کو. ان شاء الله الله داسې دي چې کتاب ته خیری حالات برابر دي او د عوام او د خلکو فیصله کړي دا چې په دې ځل باندې به ان شاء الله په بلدیاتو کې څنګه چې په لومړۍ مرحله کې کتاب په کې پی کې صوبه کې هغه خبر تریه سره کړي او په یک نمبر باندې د خلکو دغه چې د کتاب زمونږ جمعیت علماء اسلام په یک نمبر باندې په صوبه کې هغه په یک نمبر راغلی ان شاء الله په دوه مرحله کې به ان شاء الله د هغه یک نمبر باندې خبر راځي خو دا غي نه ان شاء الله د برتری دا غي نور هم سی وای او د خلکو د اعتماد به ان شاء الله باغ نور هم سی واکیږي. جګران کوتونکو سره ولاړ دی وقاص خان څوک چې د جمعیت علماء اسلام د طرفه دلته د جنرال کونسلر سیټ ته ولاړ دی، هغه سره خبرې اترې کوي چې د دلته کې یو لوی غونډه راټوله کړې و چې پاغي کې د تحصیل میر د لپاره د دوی کینډیډیټ شینواب باچا او سابقه ایم پی ای نظام الدین صاحب هغه هم شرکت وکړو. وقاص خان سره خبرې کوي چې نوی دغه پارټي جاین کړی دا او ټیکټ ورته هم میلاو شو. وقاص خان تاسو باندې دغه خلک وایي چې نوی پارټي تراغلی ټیکټ ورته هم میلاو شو، اوس تاسو خپل هلې ځلې هم شروع کړې، باقاعده کمپاین هم شروع کو. څه ویل غواړئ؟ ډیره مهرباني ستاسو د راتلو چې موږ له ټایم راکو او د خپل د کیمرې په دې سترګه موږ دنیا ته مخامخ کړئ. ټول ناول خو ستاسو شکریا ادا کوم او د دې نه وروسته د پارټۍ د قیادت انتهایی مشکور یم چې پارټۍ کې موږ شمولیت وکړو، بلکې د خپل کلي د سیاست آغاز موږ د جمعیت علماء اسلام نه وکړو او زه د پارټۍ د اعلی قیادت د تحصیل د ضلع د مرکز انتهایی مشکور یم چې په دونه لږ وخت کې په ما اعتماد وکړو او ټیکټ یې راکړو. نو شاید چې د پارټۍ نه زمانه څه امیدونه دي او مال هم پکار دي چې د هغو په امیدونو باندې پوره راشم. وقاص خان راته وایي چې دلته کې ستاسو په کلي کې ډېر پاخه کینډیډیټ دي د حکومتي پارټۍ نه داسې د نورو پارټو نه، نو څه ګڼئ پوزیشن سره روان دی ستاسو خپل پوزیشن ستاسو خو چونکې کمپاین باقاعده آغاز هم وکړو نن؟ بالکل ستاسو خبره 100% صحیح ده چې ډېر ښه کینډیډیټ ولاړ دي زموږ دپاره ټول قابل احترام دي او د حکومتي پارټۍ کینډیډیټ کې دی که هغه څوک په آزاد حیثیت باندې ولاړ دی. بس دا یو معرکه ده، موږ میدان ته راوتي یو او د خپل جمعیت علماء اسلام دا پیغام د خلکو ته رسو او د خپل کلي د خلکو نه دا امید او تمه لرو چې ان شاء الله په دې ځل به علماو له په لاسو کې لاس ورکوي. ډېره مننه جی، ډېره مننه.
ګرانو کتونکو تاسو وکړه چې نن د جمعیت علما اسلام طرفه دلته کې یو په غالیګي کې یو غونډه وشوه چې پکې د تحصیل میر دپاره کینډیډیټ شاه نواب باچا سابقه MP نظام الدین صاحب او نورو مشرانو شرکت وکړو. د وقاص خان جنرال کونسلر د سیټ دپاره چې کوم ولاړ دی دا غونډه هغوی را جوړه کړې وه په غالیګي کې. زموږ کوشش وي چې دغه سیاسي هلې ځلې چې کومې کېږي دغه ټولې تاسو ته په خپل سکرین باندې در ورسوو. تر یو بل پروګرام پورې خپل کوربه مظفر شاه باچا اجازت ورکوي. د تل پاتې خدای پامان.